یوې مدرسه کې دغه شان دستربندي شروع ده، عالمان قاریان راغلي، مفتیان او نیکان راغلي، عوام مشران راغلي، او په هغې کې چې اخره کې زموږ ناظم صاحب د دې طالبانو نومونه اغوستل، پلانکې ول د پلانکې د پلانکي ځای دی راشي او دته پټکې تړي او دله سند ورکوي، پلانکې دی راشي. نو چې ناظم صاحب دا داسې ناظم دی چې د دغه مدرسې محتمم هم دی چې د یو طالب نوم ته را ورسېده، ناظم صاحب چپ شو، په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې. ناظم صاحب د خولې نه اواز نه خیږي. مجمع ټول حیرانه ده، خدایه څه چلو شو په ناظم صاحب؟ د ټولو طالبانو نومونه، د ټولو پوزلاو نومونه ډېر په شوق او خوشحالۍ سره علي او د یو طالب جان نوم نشي اغستی، دا څه وجه ده؟ چې کله پروګرام ختم شو ما د هغه محتمم نه تپوس وکړو. توجه مو شته زما خبرې ته او زما په اواز پوهېږئ زما وروڼو؟ ما تپوس وکړو. ناظم صاحب ټول نومونه ډېر په خوشحالۍ اخلي او د دې یو طالب جان نوم ته چې رالې غریب ونیولې، جړه ونیولې، سترګې دې د اوښکو نه ډکې شوې. وجه څه ده؟ تا د هغه نوم نشو اغستی، بار بار دې کوشش کو ودرېدې به. دی ما ته وایي مفتي صاحب دا هغه بچی دی چې دی یتیم دی، پلار یې وفات. 3 میاشتې مخکې دی مدرسې ته راغی، نو نورو هلکانو به 2 پیجه سبق وي، ده به 3 وي، که نورو هلکانو به 1 پاڼه وي، ده به 2 پاڼې وي، 1 صفحه سبق به وي، ده به 2-3 وي. وی ما ورته وی چې بچیه دا ولې ته د شپې هم ناستې، د غرمې هم ناستې، سهار هم وختي پاسې، دا نور ماشومان دومره خواري نه کوي، ته ډېره خواري کوي. وی ما ته وایي چې محتمم صاحب زما پلار وفات دی، زه یتیم یم، زما د مینې پلار نشته او زما مور ډېره سخته بیماره ده. پرون راته مور ووې چې بچیه ستا دستربندي مې لیدل ارمان دی، ستا پټکی وینم، ستا ختم لیدل مې ارمان دی. بچیه زر زر سبق وایه، ډېر ډېر سبق اخله، زه ډېره سخته بیماره یم. اسې نه دغه ارمان ځان سره خورو ته یوسم، اسې نه ستا ختم ونه وینم، اسې نه ستا پټکی او دستربندي ونه وینم. بچیه زر زر تکړه شه، ډېر ډېر سبق وایه چې زه ستا دستربندي او ستا ختم ووینم. پښتنو شپې ورځې تېرېدې، دستربندي رانږدې کېده. نن دستربندي ده او میاشت مخکې د دغه والده وفات شوه، د مینې مور یې وفات شوه. د چا چې خپله ابۍ نه وي، د دادا کور دی په کنډر حسابوي نه، بې وفات شوه، بابا مخکې وفات دی. پرون مې ورته وی بچیه قاري صاحب ته ځان له جامې جوړې کړي دستربندۍ ته. د محتمم ما ته قصه بیانوي، وی ما د دې طالب نه تپوس وکړ بچیه ځان له جوړه جوړه کړې ده، سوټ مزېدارې جامې دې جوړې کړي دي، نوې جامې دې جوړې کړي دي. وی دی په جړه شو، سر یې ښکته کړ، د قرآن حافظ جاړي. ما ته وایي محتمم صاحب زه په نوو جامو څه وکړم؟ زما نور ملګري چې پټکی په سر کې د هغه پلار به یې ځان ته راغاړې باسي، زما خو پلار نشته. مور به ورته خوشحاله وي، چاچي او ترور به ورته خوشحاله وي، د دستربندۍ مبارکي به ورکوي، د پټکي مبارکي به ورکوي، د سند مبارکي به ورکوي. محتمم صاحب زه جامې چاله واچوم؟ ته چې ټول طالبان رخصت کې هر سړی به خپل کور له خوشحالۍ له ځي، او ته چې ما له پټکی را په سر کې زه به مقبرې له ځم او د بابا په قبر به ورغوړېږم، زه به د خپلې امي قبر له ځم، زه به مور ته وایم چې ستا د زړه ارمان بېبې ما پوره کړ، خو افسوس دا چې ته نه یې دنیا کې. ای مورې ستا زما پټکی لیدل ارمانو، تا زما سند لیدل ارمانو، تا زما ختم لیدل ارمانو. دا خبره ځکه درته کوم پښتنو چې تاسو د الله حمد او شکر ادا کړئ، تاسو ژوندي یې، ستاسو د بچو ختمونه دي، ستاسو د کشرانو د رونو ختمونه دي، په خپل ژوند یې څومره مزه کوي. او اخره کې یوه ناشنا خبره وکړه، د چا سینه کې چې د غوښې زړه وي کاڼی پکې نه وي، په زړه سینه کې اوسپنه نه وي، د غوښې زړه پکې دې ته نشي ټینګېدی. ما چې د محتمم نه دا خبره اورېده قسم په الله ډېر مې ژړلي دي.
مور خو موري کنه پلار خو پلاری پښتنو اخره کې یو خبره وکړه محتمم صاحب ته خو مانه د جامو تپوس کې نو پلار خو نشته او مورم نشته او عجیبه خبره دا ده د خدای فیصلې دي زه په سترګو معذوره یم نابینا یم زه خپله خپلې جامې نه وینم چې ورته خوشحاله شم دغه ټولې ګیلې به د قیامت په ورځ الله ته کوم الله زما د مینې پلار دې واغسته د مینې مور دې رانه واغسته الله زما ملګري چې مدرسې نه فارغ شو خپل خپلوانو ولا استقبال کو هارون او سیرې ورچولې او الله زما دومره څوک نه و او زما د مبارکه ما امتحان ورکړی و په هغې کې مې ښې نمبر یې حاصلې کړی وې زما د سند د کتو څوک نه و پښتنو دې مدرسو کې داسې طالبان وخت تېروي